ډاکټري یو عظیمه پیشه ده، انتهایی لویه پیشه ده چې کله یې سړی صحیح استعمالوي نو په دې باندې د انسانانو ډېر زیات خدمت کیږي. تاسې وګورئ دا یو ډاکټر دی د فلسطین د مسلمانانو. کم مجاهدین چې زخمی شي په جهاد کې یا کم ماشومان دي هغه زخمی شي نو د هغوی له علاج کوي. نو دغه ډاکټر چې د مسلمانانو له علاج کوي، مجاهدین چې کم زخمی کړه شي هغوی له علاج کوي، دغه رنګې ماشومان چې زخمی کړه شي هغوی له علاج کوي. دا بعینه جهاد دی. څومره چې مجاهدین په جهاد کې جنګیږي څومره ثواب چې الله رب العزت دغه مجاهدینو نه ورکوي. دا ډاکټر چې د دې مجاهدینو په خدمت کې لګی دی الله رب العزت هغومره ثواب بیا دې ډاکټر له هم ورکوي. لیکن چې کله باضمیره ډاکټري، داسې ډاکټري چې په هغه کې د انسانانو حس موجودي، دغه رنګې علالول نه کوي، داسې ډاکټر نه وي. تاسې وګورئ دې ته د دې ډاکټر نوم دی ابراهیم. دیم هلته په الشفا اسپتال چې کوم دی د هغوی لوی اسپتال دی، په هغه کې ډاکټر دی. یو اپریشن یې کوي، یو ماشوم لی چېرته بغیر د نشي انجکشن نه به وي، هغه اسپتال نه اسرائیلو ګیره کړې ده، احاطیات یې کړې ده. نو دغه نشې ستنې به نه وي، بغیر د نشې نه یې چېرته اپریشن ورله دی. نو هغه ماشوم دا شهید شوی دی. دې ته وګوره دا څومره جاړي. دغه رنګې دې ماشوم له الله رب العزت څومره ثواب ورکوي، دغونه ثواب الله رب العزت دې ډاکټر له ورکوي. سلام دی هغه ډاکټرانو ته چې کوم ډاکټر په دغه سخت حالات کې کور پرېږدي، دغه رنګې خپل بچي پرېږدي او دغه راځي او بیا د دغه مسلمانانو خدمت ته ولاړي. داسې ډاکټران الله رب العزت د دوی له یو انتهایي عظیمه درجه ورکړې ده، لویه درجه له الله رب العزت ورکوي. څومره ثواب چې دغه مجاهدینو کېږي دغومره ثواب د دې ډاکټر هم کېږي.